عوامو ته اوړه ورکول او بیا په کنټرول ریټ باندې ورکول دا د صوبې ذمہواري ده. نو دا دغلته را خلته خلاص وزیر اعلی ناسته څه دپاره دی چې دی دا کار نشي کولی. چې دی دا کار نشي کولی نو بیا په دې وزیر اعلی هاوس باندې څه دپاره ته په قبضه باندې ناست دی. نو تا ته خو په کار دا دی چې بیا شرم وکړه او استعفا ورکړه. او ستا دا وارشل مارکه پارټي دی دا لګیا ده په سوشل میډیا وایي چې وایي دا امپورټډ حکومت راغی نو د ملک مهنګایي راغله په ملک کې اوړه نشته. خدای هم تباه او برباد کړه. د 400 ګودامونه ډک پراته دي، د پېښور ګودامونه ډک پراته دي، د اشنغر ګودامونه ډک دي، د سوات ګودامونه ډک دي، صوابه مردان ګودامونه ډک دي، زاخیلو لوی سټور د ټولې صوبې ډک پروت دی تر خولې پورې. دا بلیک مارکیټینګ کېږي په دې دفتر کې. دې وخت کې ټول د پی ټي آی ناظمان ناست دي، هغوی عهدیداران ناست دي او هغوی دې ځای نه 300 500 توړې اوچتوي او په 600 یې واخلي او بهر په مارکیټ کې په 1400 خرڅوي. دا د دوی کاروبار دی، دا پی ټي آی ده، دا هغه انقلاب دی، دا د مدینې هغه ریاست دی. ستا په دغې حکومت او په سیاست زه راودانګم. دا ملک خلک داسې چلی منافق بچو د منافق اولاده. یو د سړي زوی نشته دی په دی کې، یو د سړي بچی پکې نشته چې دی سره د قوم درد دي. د قوم نه پخې وباسي لګیا دي، سرمن تې وباسي لګیا دي، جامې تې وویستې، خیرماران تې جوړ کړي دي په لارو په کوڅو هر ځای کې د وړو په دوکانونو باندې بې حسابه په میلیونو رش لګېدلی. او نن دا بې غیرته به راځي دی به وایي چې موږ به نن د اوړو خلاف به موږ هړتال کوو. ستاسو په سیاست باندې زه راودانګم. دا سیاست دې ته وایي شرم دله په کار دی. تاسو کې حیا نشته ګنې په کار داره چې تاسو خو زهر وخورئ د منګکانو دارو وخورئ ځان قبر ته ورسوئ. خدای تباه او برباد که په روټۍ باندې په غنمو باندې په غله باندې هم سیاست. او بیا وایي چېرې مرکز داسې یو مرکز هغسې تاسو خپله څه کړي دي، خپله څه پرفارمنس مو څه دی. دا ګودامونه چې څومره پټ دي، پرویز خټک صاحب زما په حساب کې د دې غلطۍ، محمود خان صاحب د دې غلطۍ، عمران خان صاحب د دې غلطۍ. دلته چې څومره منېګان ایم پي ایګان وزیران مشیران دي دا ټول غله دي. او چې دا څومره سیکټریان دي دی سره میلاو دي سرکاري دا هم ورسره غله دي. او چې کم خلک دا سپورټ کوي دا کم ټول غله دې کوم څوک بیا نشته چې هغه د ولس سره ودرېږي. موږ د خپل ولس سره د خپل عام عوام سره ولاړ یو. نن دی ته زه ډپټي کمشنر صاحب وایوره، ډي سي صاحب جاوید اقبال صاحب وایوره، چیف سیکرټري صاحب بنګش صاحب تالم وایم، وزیر اعلی صاحب تیم واوره چې سبا پورې دا ټول غنم میلیونو ته لانړل د دې ګرینډینګ مو نه کو نو یاد ساته ولس به راځي او دا غنمو دا ګودامونه به دله لوټ کوي. تاسو حکومت نه تاسو کنجرتوب او لوچرتوب راغشتې. نور که په داسې ونه شوه نو که انقلاب دی نو تاسو خو ګپ لګولې زه به دله په رښتیا انقلاب وکړم. بیا به وګورئ چې انقلاب څه ته وایي. تاسو ټولو له وایم چې انشاءالله د احتجاج کال له تیار شئ. موږ به دی له د 24 غنټو د 48 غنټو الټیمیټم ورکوو چې دا د وړو د شاټۍ چې دی ختم نه کړو نو انشاءالله بیا به موږ د دوی په دې ډیرو هم ورځو، د دوی په ګودامونو به هم ورځو او د دوی په تجوریانو به هم ورځو. تیار اوسېږئ انشاءالله پرېښودلي. تاسو ګودامونه وګورئ ټول ډک دي. صوبې صورتحال هم تاسو ټول ګودامونه کچاکچ دي ډک دي. وفاقي حکومت هم اهم ذمہواري ده. ای به هم څه ایکشن اخلي په دې صورتحال؟ 18ویں آئینی ترمیم نه بعد خوراک زراعت لایف سټاک دا صوبایي محکمه ده، د دې ذمہداري د دی ده. وفاق کار صوبې خپله امپورټ کوي چې دی ته څومره غنم کمی وي دی د بهر نه راغواړي، د اسټرالیا نه، د یو ځای نه، یوکرین نه، د بل ځای نه، د دنیا نه، بیا د پنجاب نه راغواړي. نن زه د دی نه دا تپوس کوم وفاقي حکومت ته نن زه وزیر اعظم صاحب ته درخواست کوم چې چیف سیکرټري صاحب سره فوري طور سره رابطه وکړي او چیف سیکرټري ته ووایي چې دا ګودامونه کولو کړي او دا اوړه د خلکو له په اسانۍ سره ورکړي. که ورې نه کړل نو د دې بندوبست به بیا کوو انشاءالله. بیا به یې په زوره کوو. د چیف سیکرټري به خپل آئیني ذمہداري پوره کوي. هغه د وزیر اعلی نوکر نه دی، دا د هغه منشي نه دی. اوړه پراته دي، غنم پراته دي او بلیک مارکیټینګ کېږي.
او بیا د یوې چیرې وای دا وای د وفاق ته وای چې خدای تباہ او برباد کړه تاسو خو به وای چې د وفاق حکومت صرف په 60 کیلومتره کې دی تاسو نن خپل چرته پراتی په څلورو صوبو کې تاسو حکومت ته تاسو صرف په دغه پوهیږئ چې د خپل دروغو په لستري واچوي او دلته وګرځي ولته وګرځي الله مو په شرمونو او شرموه ام پی ایس دا راته ووایه چې یوازې وړنه په ملک کې په صوبه کې وړي کتوره چې د سینجی نشته بجلی نشته د دې صورت حال لري باندې بتاو سکوي چې په مرکز کې ساس حکومت کې پاکستان چې جوړ شوی هغه 1947 2018 پورې پاکستان باندې قرضې ټوټل 26000 ارب روپۍ وي او دا تورم خان چې کله راغی نو د په کم څلورو کالو کې 25000 ارب روپۍ لکه د هغې قرض عمره دوباره یې واخیستې په یوازې ځان او په هغه وخت کې به یې ویل چې وی دا موږ د دې قرضونه کوزولي کیایو ځان نه ډېر لوی زبرګ جوړ کړی 1 روپۍ په بهرني قرض کې نه ده ورکړي نو د پاکستان باندې چې دومره قرضه ته واچې ستا خپل یو دوکان شته ستا د رور شته چې په هغې کې آمدن 10,000 روپۍ نی او د میاشتې خرچه ستا 10 لکه روپۍ وي او تا پسې قرضداري راځي ته به د دوکان څو ورځې وچلې والله که 3 ورځې رانه وچلې دا مهنګایي دا بجلی ګرانه ګیس ګران دا چې څه دي دا هم د دوی د لاسه دي او موږ چې راغلي یو موږ هم دغه کار سمولو ته راغلي یو د پاکستان ټول ولس ته په دې خبره ګواه وي موږ د بدنامۍ دا ټوکره په خپل سر په دې دپاره اخیستي نن تاسو مهنګایي جاړی لګیا یې که دا ملک مو دله بچ کړی نه و د دوی نه مو اقتدار نه و اخیستی نن به تاسو په خپل ملک پسې جړل نن به مو دا ملک نه خیر وایي څنګه تاسو چې پی ټي آی ناظمان ناستې او هغې ریکورډر تقسیم کړي ده وارننګ ورکړئ ډي سي ته انتظامیه ته چې دا ډي سي ته په صفا الفاظو کې وایم او پرویز خټک ته ورسره وایم چې دا برنډې او کوټې ټولې ختمې کا دا تا چې د پی ټي آی ناظمانو له عهدیدارو له کومې کوټې ورکړي دي دا کوټې برنډې دې بالکل نه منه دا نه پس او د دروغ احتجاجونو باندې شرم نه درځي د خپل عمر ته وګوره 15 کاله د عمر شه د خپل صحت ته دې وګوره دغې نه څه شرم وکړه دا په کنټینر ته پاسته چې کوم ډانس کړی د هغې نه څه شرم حیا وکړه ته لګیا ته وایې چېرې زه احتجاج کوم اول دې دلته کې شاهد جوړ کړو مصنوعي اول دې دې ځای کې خلکو له وړه بلاک کړل او اوس وایي چېرې زه احتجاج کوم دا خلک تاله ساده دي خو ګوره بیوقوفان او شودګان نه دي شودګان چې څومره دي هغه ستا په پاټی کېږي یاد ساته سی ان جي تاسو بنده کړې ده بجلی کارخانې تاسو بندې پرېښي ګیس امپورټ تاسو نه دی کړی اوړه غنم تاسو نه شئ ورکولی او ګنده غلیظ بدرنګ سیاست له هغې له تاسو تکړی شرم دله پکار دی هغه ورځ لرې نه ده چې د نوښار عام خلک او د دې صوبې عام خلک دا به د وزیرانو د مشیرانو په کورونو باندې ورځي دا به د دوی په دیرو باندې ورځي او دغې ته به انقلاب وایي د دوی د دې ګودامونو کې نن هم زمونږ د سیلاب ځپلو مال پروت دی د سیلاب ځپلو راشن تنبان غوړي چیني هر یو څیز د دوی په حجرو کې نن هم پروت دی دا خلک به درځي دا به دنه په زور راوباسي انشاءالله ستاسو خلک خوځي د حکومت نه رخصت شي د سمیلک مولانا صاحب خبره تاسو به الله رب کریم ذلیله یې ووځئ به انشاءالله مننه وزیر اعظم ستاسو دی وزیر اعظم ستاسو دی وړه دی شاته سوی خټک صاحب ته سوی لا ملک منګۍ ده هغه راغلی دی اختیارولي دا غو احتجاج وکړو حکومت خو د هغه یم دی نو سوی ته دی خټک سړي به څه مسلې باندې سوا د احتجاج نه وایي مسلې باندې کېږي د دې حل څه پکار دی شیشه به نن چې کوم رالو دغه علاقې کوم ام پی ای د اختیارولي خانانو پاکستان مسلمین نون په صوبایي اسمبلۍ کې هغې پارلماني لیډر هم دی هغه چې کوم رالو کوم ځای ځای دلته ګودام یې کوم وکتو نو هغه مطابق دا ګودامونه ټول ډک دي او دی صوبایي حکومت چې دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د یو سوچ سم د سکیم دی هغې مطابق دی یو شارټیج یو معامله جوړوي وفاقي حکومت بدناموي هغه نن چې دی دا زه یم چې دې سره به کافي حده پورې صورتحال بهتر شي ولې چې اختیارالي وارننګ ورکړو ډیډلاین ورکړو او چیف سیکرټري ته وایي وزیر اعظم ته وایي دا یې ماته اشکاف الفاظ کوي چې کوم چیف سیکرټري دی هغه ته تاسو وایي چې څنګه ګودامونه یې راټول خالي کړو اوړه عوامو ته ورسوي هغه دا مو اشاره دومره اوړه پراته دي چې نوښار هوا په سر باندې یو بورۍ 80 پیجې بورۍ دا تقسیم شي نو هم دا ګودامونه خالي کېږي نه
نو موږ نو هر عوام دې نن ډېر زیات په روډونو باندې ناستو د پلورمنو نه بهر ناستو د وړو دوکانونو نه بهر ناستو اختیارولي داسې موقع کې یو پوره پته نشته کوم د زړه عوامو ضرورت دی او نن پوره خیبر پښتونخوا کې د عمران خان په کال باندې احتجاج دی نوښار کې صوبایي صدر پرویز خټک احتجاج کوي د مهنګایي او د وړو کم بحران دی په دې خلاف د هغې نه مخکې اختیارولي دا ثابته کړه چې دا بحران چې دی وفاقي حکومت دی په صوبایي حکومت پیدا کړی دی او چونکې دا معامله د عوامو زړه سره تعلق لري عوام د بنیادي ضرورت سره تعلق لري د اوړو فراهمي نو ګڼ تعداد کې نن عوامو شرکت وکړو او هغه دا وایي چې صورت حال سم نه کړو دا کمې کوټې دي حکومتي کسانو رای ختمې نه کړي نو دی ډېر لوی احتجاج د عوامو دې وخت کې ګوره ستا د ملک پایه چې کما جام د سی ان جي نشته په کور کې نشته خلک وایي مونږ چې سار پاسو نو ګیس نه وي ماشومان مو داسې رخصتي کوي نو صرف د یوازې د وړو بوران نور څه بوران نشته بالکل سی ان جي څنګه تا وایي تعلق د وفاقي حکومت سره دی هغې بهتري پکار ده ولې چې عوامو په دې باندې نه مني چې دا شی نشته دی او دا شی نشته دی بلونه جمع کېږي عوام جمع کوي اوړه تاسې د 48 ترمیم مطابق صوبایي اختیارات دي او دوی به سمبالي بل طرف ته چې وګورئ سی ان جي چې د وفاقي حکومت سره تعلق دی نو هغې باندې پکار دی چې عوام ډېر زیات پریشانه دي کورونو کې ګیس شدید ضرورت دی او مهنګایي ده او خلک دا سلنډرې چې دي ګریلو سلنډرې استعمالولی نه شي نو وفاقي حکومت ته پکار دی چې هغې خپلې غلطیانې ټیک کړي او صوبایي حکومت ته پکار دی چې هغې خپلې غلطیانو او ذمهواریانو خپل احساس وکړي.